چې د خدای پاک قهر او غضب کله راشي نو بنده له پکار چې توبه وباسي. ډېر دا سوچو کې چې الله دا زما څه ګناه کړې ده او په هغه ګناه تا زه رانیولې او د استغفار ووایي. دا بهترین عبادت دی. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دې نه بهترین شی بل نشته. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وی چې ته تر څو موجود په دې خلکو کې نو عذاب به نه راځي. او اهل مکه کې چې په مکه کې تر څو پیغمبر مبارک موجود نو د هغوی عذاب نه راته. خو چې حضور پاک د مکې نه مدینې ته لاړ مختلف عذابونه پې شروع شي. او بیا څه فرمایي وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. څوک چې د خدای نه بخښنه غواړي چې الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، نو هغه هم خدای پاک عذاب. رسول الله مبارک فرمایي انی لاستغفر استغفر الله كل يوم 100 مرة او في رواية اكثر من 100 مرة. زه روزانه 100 کرت استغفار ویم. رسول الله مبارک فرمایي. تاسو چې څومره یې دلته د استغفار یاد کې زده کې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. کدا امنیت د خپل جمعه د امام نزده کې یو ټکی زده کولی شي. نن استغفر الله استغفر الله بیا سوی استغفر الله الذي لا اله الا هو. دا سبایات کا بلوت بل ټکی بلوت بل ټکی. روزانه سحر وختي 100 پیری استغفار وای. ټول 15 منټه پې نه لګي. 10 منټه پې نه لګي په سلو کارت. نو 10 منټه کې ته د خدای نه الله په خوشحالېږي. د عذابونو نه به خلاصې او د الله د مصیبتونو د فتنو نه به خدای پاک محفوظ ساتي. او حضور پاک استغفار ویلی دی. نو چې څوک هم استغفار وایي په هغه به د خدای عذاب نه راځي. د قرآن وینا ټول ملګري دا زده کې استغفار. زمون علما خو 313 پیرې وایي. 314 کې علما وایي دا کمال دی چې د بدر شرکا چې بدریین 314 او په دې انبیاو کې یو خاص تعداد د رسولانو دی. رسولان هم 314 دی. او اصحاب طالوت چا چې د نهر نه تجاوز کړو او جالوت یې وجلو هم 314. او د مهدي سره د عیسی علیه السلام نه مخکې به مهدي راځي او مسلمانان به سره د مقام ابراهیم او د حجر اسود په میانس کې بیعت کوي. اب هم لومبي 314. نو دا 314 عدد لږ مبارک دی. نو زمونږ د قادریه مبارکې په اسباقو کې 313 کرتې 314. نو که 314 ویلې شي خو ډېره ښه خبره ده. خو که 314 نه شی ویلې نو رسول الله مبارک وي سهار زه 100 کرته ویم. دا ټول زنانو ته مو رسوي تاسو ته م ویم. دا زده کې یاد کې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. معنی څونه ښکلې ده. استغفر الله الله نه معافي غواړم بخښنه. مطلب چې الله ما ته ټول ګناهونه کوم خدای الذي لا اله الا هو چې بغیر د ده نه بل خدای نشته. الحي جمدې دی مرګ ولا نه راځي. القیوم دا چې څومره نظام دی د دنیا د اسمانونو د فرشتو د کبانو د دې مخلوق دا ټول الله په لاس کې دی. خدای نیولی. څومره به الله په دې خوشحالېږي. که دا نشي ویلی یو مختصر هم شته. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. استغفر الله ربي زما رب دی الله او دا هغه نه زه بخښنه غواړم. من كل ذنب د هرې ګناه نه واتوب الیه. الله ته توبه وباسم. الله ته رجوع کوم د ګناه نه چې خدای ما ته زما دا ګناه معاف کړي. که دام درته نه یاده دومره خو ویلې چې که نه چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا خو درته دا وایې خامخا ټول دوستان چې څومره یې یا زما اواز څوک اورئ یا زنانو ته وښایه چې هغوی وایي دا استغفر الله دا وایې داسې بیماری دي
چې د ایربونو د کربونو ډالرو خلک دی بیا د هغې بیمارۍ علاج نه ورسره او د مرګ د بیمارۍ علاج چا سره چې ډېر مالدار او مړ شي د مرګ د بیمارۍ علاج بیا شته نه باچه بل چا سره بغیر د الله نه نو چې الله سپېړه درکړي او د بار راوغورځوي او ته خدای سره کبر شروع کړې نو د خدای څه کولی شي نو د خدای په درشل په چوکاټ سر ولګوه د خدای په درشل او په چوکاټ سر ولګوه او خدای ته چغه ووایه او څه ووایه میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا خدا ستا مخکې د تا ته ټیټېږم او بل چا ته نہ ٹٹے گا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا اللہ ستا مخ کی ٹٹے گا ما دا وایا کہ خدا تا ته ٹٹے گا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ستا نہ سوا زما بل څوک نشته خدا کبر مکه وراشه خدای جمعات تا او نفل وکړه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې کله به غمجن شو مستبو د هیبت سره بلا الا فورا راشا توبه وباسا په پردو لرګو پسې مگر د په دریابونو کې راشا الله ته دا غم پتا مراتلی شي ظلم مکوه زیاتې مکوه د پردو جنکو تصویرونه د خدای دپاره ماخله او پردی ښځې مه بېحیا کوه راشه او سر به سجود شه چې الله نن دې زما په دې خور عذاب راوست دا سبا په ما هم راوستی شي په بل شکل کې راوستی شي که نه د مقدمې په شکل کې راوستی شي د اسپتال په شکل کې راوستی شي د بیمارۍ په شکل کې راوستی شي د بچي د نیوو په شکل کې د ښځې د نیوو په شکل کې راوستی شي سبا دا بچي د نه خدای راونیسي بیا به څه کې میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا ستا مخکې زه ټیټېږم الله میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ستانه بغیر زما څوک دي زه به چا لزم دقسې د خدای په درشل سر ولګوه جومات د خدای درشل ده جانماز د خدای درشل ده په نیمه شپه خدای ته پاسه وجاړه وته اوښکې وبایه رب العالمین ته په قسم په خدای دغه مور په دغه درشل والا بچي دونه مهربانه نه ده څومره چې الله پاک په خپل بنده مهربانه او بیا به د خدای خیال ساتي ابن القیم رحمه الله لیکلی دی یو عجیبه خبره لیکلی دی وی چې یو سړی په لاره باندې روانو یو ټوکړو والا لګیا دی او هغه څادر جوړوي نو که ستاسو خیالي پخوا زمونږ په دې وطن کې هم بعضې خلکو دا څادرونه به یې جوړول په کډۍ باندې اوس هم جوړوي نو هغې کې تار وشلېږي تار نو چې تار وشلېږي نو هغې له بیا غوټه ورکوي تار له غوټه ورکوي نو دې د هغه بابا نه تپوس کوي وی بابا ته چې دا کډی کې دی کې دا تار وشلېږي دې سره څه کوي وی دا چې بچې وشلېږي او تار چې وشلېږي راکاږي خو بیا پکې سوړه پیدا کېږي نو د هغې له غوټه ورکړم نو بیا خپل کار شروع کوم وی دا غوټه بیا وځي که نه وځي ای بچې چې تر څو مې څادر نه جوړ کړی که نه او زما کډی چلیږي زما په هغه غوټه نظر وي چې دا بیا ونه خېږي چې دا ښه په تارونو کې جوخته کم او ګیری کمه نو بیا ته نظر خوا کم خو تر څو چې دا ښه جوخته کړې ماني نو زما په نورو تارونو نظر نی په چا مې نظر وي په هغه غوټه مې نظر وي چې دا غوټه بیا ونه خېږي کمړه چې د خدای نه جدا شو که نه کمړه او د خدای ته جړه او فریاد وکړو او د خپل زړه د خدای سره غوټه که غوټه د خدای د رحمت سره نو د الله پاک په دغه غوټه خصوصي نظري چې یو ځل خدا بنده د ده کنیکشن زمانه شلیدلی دی د ده تار زمانه شلیدلی دی خو دغه تار بیا ما سره غوټه کړی زما رحم سره نو د الله په هغه خصوصي نظري ګورئ څونه مهربانه الله مونږ خفه کوو یو حدیث طبرانی معجم کبیر کې راغلی دی
چې څوک یو ځل د زړه نه اواز وباسي الله 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 ته آواز کوي یا الله الله آواز وکړي د یو ځل وی که نه الله دومره مهربانه دی چې الله پاک 3 ځله تعالی آواز درکوي ولې بنده سوی ولې بنده ولې بنده دومره مهربانه خدای مونږ خفه کو دومره مهربانه ذات مونږ خفه کو او په څه خفه کېږي په دې څیزونو په دې ګناهونو خفه کېږي چې دا مونږ کوو خدای ظلم چا سره نه کوي ګوره لکن څنګه دی انفسهم یظلمون خلق ځان سره خپله زیاتېږي خدای پاک مخلوق سره ظلم سوال نه پیدا کوي خدای ظالم نه دی خدای ظلم نه کوي خو موږ د خدای نه ځان لرې کوو موږ الله خفه کوو نو چې موږ الله خفه کوو نو د الله څپېړه خو بیا زما څپېړې په شانتې نه ده خو بیا مضبوطه څپېړه ده